ټولو نوال سیکرټري صاحب او ایمو قدرمن افسران ایمو مشرانو کشرانو او خاص کر دا پنځو کومو علاوه ته سلام علیکم. پروګرام خو د اپیسالي ورولې دی خو بیا دستور مطابق دوی خبرې وکړي، زه نورې خبرې نه کوم. او دا علاقه کومه دی شلوزان یو ځان ته علیحده یو حیثیت لري، یوه ډېره ښکلې علاقه دی، یو ډېر لوی ولس ورکې اوسېږي، ټولو ته پاته دی، ډېر لوی غارې دی او ډېره لویه سروی دی. خو مشران ته نه لوړل، ډېر خال ته نه لوړل او خوان دې نه ته نه واخیستو، پیدا یې نه ته نه واخیسته، همداسې پرته دی. دا کاروان روان دی، ټول د څي مباڅو. او یوه خبره دې کې زه دا درته وکړم چې دغه مثالي لیکتو سې عمل وکړو، دې کې کورونه جوړ شول. ایمو دا تجربه دی چې وچې سرو کې کور جوړ شي، هلته مشین بوټی نه وي، هلته خدای اوبه یا پیدا کوي، هلته دوه درې کوله تېرېږي تاسې بېکس وي او وطن شین شي، هلته ونیا کېږي، هلته بغونه کېږي، هر شی کېږي، د علاقه به شنه شي ټوله، خوند به وکړي، څوک به پیدا وکړي. نو ایمو سوال دی درته، چا ورکې حمایت کړې وي، سرکاري خلکو کړې وي یا فرض کړه جمن والا وکړی دی، نورو کسانو مو خو خپله دوره خواري نه دی کړي، خدای هغوی ته اجرونه ورکړه. خو تاسې خدمات کې زه دا یو عرض کوم چې دا تقسیم داسې دی لکه یې کور تقسیم کاسې، ورونه خپل منځ کې بېلېږي که نه، که هغه تل اتر واخلي تل یې څه تقسیمو ته کې کور کې ورونو تقسیمه نشي کولی. خامخا به یو سړي څو مرلې زیات ځای رسېږي و ورور هغه دې به قدام کې ګدي، چا به 5 روپۍ زیاتې وي سیټ کې به وي، هغه نه به سترګې پټوي، بیا به تقسیم کور کېږي او روړي به چلېږي. همدا مثال کومو دی، که چاته نیم جرب ځای زیات ورسېدو، که چاته لږ بېکاره ورسېدو که نه، هغه نه صبر وکړي، هغه نه قدم کېدوي، دا فیصله ځای ته رسېږي. تاسې خدمات کې مو دا عرض دی اوس چې که چا فرض که پریکین یو 5 قومه وي، چا څه خبره لرله، چا څه شکایت و یا اعتراض و، نو بل پریک صاحب تاسې دلته هغه خبره نه کوئ. انجمن ناست دی، سیکرټري دلته ناست دی، جرګه شته دی. تاسې که څوک بیا پوښتنه کوئ، چا څه شک وي، چا څه خبره وي، هغه راشوئ انجمن ته راشوئ، مو څه خبره وکړئ. پریک صاحب بل پریک خبره نه کوي، د ایمو د تاپیل دی، د تسوال مو دی، ځکه ډېر ښه ماحول دی، دې کې مزګي پیدا ونه شي. اوس به زه د جلال سر ته وایم چې روشي د فیصله ده درته ووروي.